زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی دیسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی معنی صدا گوری دا حدیث و محدثین دو ترجمی کی زان لے خغوگونو کی زوتی کئی محدثینو د دې دو ترجمې لیکلي چې څنګه به جامع اغوستي بربندي وي یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغوستي جامع به ډبلی خودمر لنډې تنګې به جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیجند شي چې دای پلان کې اندام بس بیا پیژان له سوچ وکي دا محدثینو لیکلي دي دیمه ترجمه د دې دا لیکلي ده چې جامع به لنډې تنګې نه کولو به خودمر نری به چې اندامونه به پکې لیدل شي یا به نری ډېرې یا به لنډې تنګې ای زما خویندو ای زما میندو معامله د آخرت ډېره ګرانه ده معامله د آخرت ډېره ګرانه ده آخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د آخرت ګرانه ده معامله د آخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف تمائل کی او پخپل به خلق تمائل کی دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري ندی ورته مائل کیږي او دا لباس په د دې د پاره چې خلق بزان طرف تروانه دا امام الانبیاء ویلی دی قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې د کم وخت کې ویلیو خو دې سی براش خو زه درته لومبه وامه چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بله نښه درته هم د دغې زنانو خیبه رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د اوښ د کوب په شان ایستلي د اوښ د کوب په شان سر به تاسو لیدي دي زنانو دلته یو چونټکه کړي او نری لوپټای پې ورچولي لیدي دي چې په لار روانې ته وایي دا د اوښ کوب دی ښه قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلی چې دا نبی علیه السلام کله ویلي وی سرونه به یې داسې لکه د اوښ کوب دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې دا چونټخ په پسې داسې وروستو وي دا چونټخ په روان زه نه واما دا بل مولي صاحب نه وایي دا د ټولې دنیا استاذ د ټولو انبیاو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي او بیا یې وروستو څه وي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانې دي لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بویم حرام دی بوی